بسم الله الرحمن الرحیم. نن زموږ د طریقة العصریه د اولې حصې د الدرس التاسع عشر یعنی 19 درس دریم سبق دی. په نن درس کې به او د کتاب د سر نه 85 نمبر سبق دی. د مؤنث باره کې به بحث کوو چې څنګه مونږه ابیضو چې دی سپین ته وایي، نو دا د مذکر دپاره استعمالیږي، نو د مؤنث دپاره بیضاء د دې معنی هم د سپین، د ابیضو معنی هم سپین دی، د بیضاء معنی هم سپین دی. ابیضو د مذکر دپاره استعمالیږي، بیضاء د مؤنث دپاره استعمالیږي. سوداء توره، اسودو معنی هم د توره هغه د مذکر دپاره استعمالیږي. سوداء معنی د توره دا د دغه دپاره استعمالیږي، د مؤنث دپاره استعمالیږي. حمراء معنی د سور او احمرو معنی هم د سور. خضراء معنی د شین، سبز شین، دا د پاڼې په شان شین. نو د اخضرو معنی هم د شین. اخضرو د مذکر دپاره استعمالیږي او خضراء د مؤنث دپاره استعمالیږي. نو د مذکر جملې او د مؤنث جملې دا به اوس دلته کې په ځان پوهیو. هذا معنی د دا کتاب ابیض، کتاب موصوف ابیض ولا صفت دی. هذا کتاب ابیض، دا سپین کتاب دی، دا سپین کتاب دی. هذه کراسة بیضاء، هذه دا مؤنثه، کراسة کاپی ده او بیضاء سپینه. نو دا سپینه صفت دی او دا کراسة ولا موصوف دی، دا موصوف دی او دا دی خوا صفت دی. نو داسې به وایو هذه کراسة بیضاء، دا سپینه کاپی ده، دا سپینه کاپی ده. ٹھیک شو جی. دا ګوره سپین کتاب دی. ابیض کتاب مذکر دی عربی کې، نو ابیض به ورله صفت راواخلي، او کراسة مؤنث دی نو بیضاء به ورله صفت راواخلي. د دواړو د ابیض معنی هم سپین دی او د بیضاء معنی هم سپین دی. نو ابیض د مذکر دپاره استعمال شو، بیضاء د مؤنث دپاره. دلته د مذکر دپاره راځي هذا قلم اسود، دا تور قلم دی، دا تور قلم دی. نو دا قلم موصوف، اسودو ورله صفت. ٹھیک شو. نو قلم مذکر دی نو اسودو ورله استعمال شو. هذه دا دوات سوداء، دوات سوداء. دوات د صحیح هغه چې کوم پکې دا توره صحیح وي یا شنه صحیح وي، هر قسم صحیح چې پکې اچي هغې ته دوات وایي. هذه دا دوات سوداء، دواتو نو ګوره مؤنث دی اخره کې ګول تاره، نو د لپاره به صفت سوداء راولي، ځکه مؤنث لپاره سوداء استعمالیږي، د مذکر لپاره اسود استعمالیږي. نو هذه دوات سوداء، دا تور دوات دی د صحیح ډبې دی. بیا وایي هذا کرسی احمر، کرسی مذکر ده نو د احمرو رنګ سور رنګ چې دی دا به ورله مذکر راواخلي. هذا دا کرسی احمر، سره کرسی ده، سره کرسی ده. هذه دا د مؤنث دپاره هذه اسم اشاره راځي، د مذکر دپاره هذا راځي. ٹھیک شو. هذه طاولة حمراء، طاولة حمراء. دا طاولة نو دا موصوف دی او حمراء ولا صفت دی. نو دا موصوف مؤنث دی، حمراء ولا مونږه مؤنث والا راوستو. د مذکر دپاره احمرو، د مؤنث دپاره حمراء. دا طاوله چې دی دا میز ته وایي، میز ته مکتب هم وایي او طاوله هم ورته وایي. نو دا سور میز دی، دا سور میز دی. اوس دی هذا ورق اخضر، هذا ورق اخضر. دا ورق اخضر شنه پاڼه ده، شنه پاڼه ده، د کاپۍ پاڼه شوه یا هر قسم د کتاب پاڼه شوه، شنه پاڼه ده. هذه شجرة خضراء، هذه شجرة خضراء. دا شنه ونه ده، شنه ونه ده، شین بوټی دی. ٹھیک شو. نو د مذکر ورق مذکر دی نو اخضرو صفت هم ورله مذکر راواغستو، او شجرة مؤنث ته نو خضراء مؤنث ورله استعمال شو. ٹھیک شو. اوس استفهامیه جملې، استفهامیه معنی سوالیه جملې. هل آیا هذه دا قلنسوة بیضاء، قلنسوة ټوپۍ ته وایي. نو دا هل آیا هذه دا قلنسوة بیضاء، سپینه ټوپۍ ده، قلنسوه موصوف او بیضاء ولا صفت شو. نو نعم او جی، نعم او جی. هذه دا قلنسوة بیضاء، سپینه ټوپۍ ده، قلنسوة بیضاء سپینه ټوپۍ ده. هل آیا هذه سبورة سوداء، هذه سبورة سوداء. آیا دا
تور بورډ دی سبورة سوداء تور بورډ. نعم او جی هذه سبورة سوداء او جی دا تور بورډ دی تور بورډ دی. اوس بیا تاسو کوي دا خدا نږدې و ښه نږدې و را سره نو دا هذا یا هذه لفظ بوله اسم اشاره بوله استعمالي ده. اوس د لرې دپاره هل معنی ده آیا تلک هاغه شجرة خضراء شنه ونه ده تلک هاغه شجرة خضراء شنه ونه ده. نعم او جی تلک هاغه شجرة خضراء شنه ونه ده. اوس بیا تاسو کوي ما تلک هاغه څه دي د ما معنی ده څه او تلک معنی ده هاغه. ما تلک هاغه څه دي چې نږدې وي در سره نو هغې دپاره که مذکر وي نو ما هذا به وي او که مؤنث وي نو ما هذه به وي او که لرې وي او مذکر وي نو ما ذلک او که لرې وي مؤنث وي نو ما تلک نو دا مؤنث ده او لرې ده نو تاسو کوي ما تلک هاغه څه ده هاغه څه دي نو تلک منارة المسجد تلک هاغه منارة المسجد د جومات مناره ده. بیا تاسو کوي وی هل آیا تلک هاغه منارة بيضاء سپینه مناره ده نو جواب ورکوي لا نجي بلکې هي هغه مناره یادوي هي هغه منارة حمراء سره مناره ده حمراء سره نو احمرو د مذکر دپاره استعمالیږي او حمراء د مؤنث دپاره استعمالیږي. نو دا زمونږ د مؤنث دپاره چې کوم د رنګونو نومونه استعمال شوي او د دې اخوا بیضا سودا حمراء خضراء دا د مؤنث دپاره استعمال شوي دي. نو دا د رنګونو د استعمال چې کوم طریقه وه په جملو کې هغه هم استعمال کړه د مذکر دپاره بیل او د مؤنث دپاره بیل او دا استفهامیه جملې د هغې جوابونه هم ورکړه. انشاءالله دا خو الدرس التاسع عشر 19 درس ختم شو. د 19 درس په راتلونکي درس کې به بیا د 19 درس تمرین حل کوو. نو راتلونکي درس پر اجازت غواړو. هذا هو المرام والله اعلم بحقیقة الكلام.